ملګرو سلامونه احترامات او نیکی هیلې عبید ګمریانې یم. څنګه یې تاسو؟ هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. ملګرو ما تاسو ته شاید چې ویلي ما ته ارکونیسا وه. دا یو داسې مرض دی چې لکه په نارینه او زنانه ډېرو خلک دی کې اموخته دي او مختلف خلک ورته ښایي چې فلاني ځای ته لاړ شه رګ به کټ کړي، فلاني ځای ته لاړ شه داسې به وکړي داسې به وکړي. زه تللی یم دغه ټول هر څه له تللی یم په فیسبوک باندې چې هم لکه ما کوم فوټیج کتلی نو هغې پسې هم تلیم، ویډیوز چې کوم وایرل و هغې پسې هم تلیم. بیا امین کاکا ما سره ناست دی نو مونږ دلته خیشکو کې مونږ سره خوا کې کلی دی نو هغې کې عبداللطیف کاکا دی، زما یو ملګری دی اختر جاوید. نو هغه ما ته وایي ته چېرته ګرځې دلته راشه. بهرحال زه ډېر زیات کړېدلی یم او دغه مې دعا ده د الله نه چې زه دښمنه هم په دغه کې اموخته نه شي، ځکه چې دا ډېر زیات ګران دی او ډېر زیات تکلیف ده مرض دی. یو مرض هم ښه نی خو لکه دا داسې چې لکه تا د ناستې پاستې نه او دس چاردام نه واشروم ته د تلو نه دی ټول هر څه نه منې کوي، ځکه چې لکه دې سره एकदम داسې چې بي پي لو شي، زړه خراب شي او خولې راشي. یو ټایم خو داسې راغو یقین وکئ الله ګواه دی چې ما وی بس زه لاړم او زه چې دلته راغلی یم یقین وکئ چې زه دلته کوم حالت کې راغلی یم نو هغه حالت به زه تاسو سره عبداللطیف کاکا ما سره ناست دی د مخامخ به در سره ډسکس کوم. نو راځئ د سره خبرې هم کوو. دا ویډیو مې صرف دې دپاره وکړه، ما تاسو ته ویلي چې زه ویډیوز دې دپاره کوم چې زما ویډیوز نه چاته فایده ورسي، کم کس چې تکلیف کی وي او لکه الله تعالی چاله فهم او فراست ورکړي وي نو د هغې مطابق هغه لکه علاج وکړي شي. نو هغه روحاني علاج چونکې ړومبې وي نو مونږ ډېر زیات ډاکټرانو پس یو خوا بل خوا منډې وو، تاسو ورته شیاټیکا وایي، د شیاټیکا دپاره. خو لکه چې زه دلته راغم نو ما نن چې زه ګرځم نو زړه مې دوی ته دعا کوي، دوی سره سلام دعا کوو او تپوس هم ترې کوو چې لکه څونه ټایم نه دوی دا دغه کوي او د څه علاج کوي. جی السلام علیکم حاجي صاحب. السلام علیکم. څنګه چل حاجي صاحب؟ خیر دی؟ خیر دی. د ټول ناول خو ډېره مننه، الله مو زر کلنې کا چې تاسو موږ له وخت هم راکو او زما هغه علاج مو داسې طریقې سره وکړو چې لکه الحمدلله زه نن په خپلو خپو ګرځم، حالانکې زه کټ کې ملاست وم. دا راته ووایي حاجي صاحب څومره ټایم نه لکه تاسو سره دا اجازه ده دا دم څومره ټایم نه کوئ؟ حاجي صاحب دا د ډېر تقریبا څه دا 8 کالونه دی. د دې مونږ د دې کې پابندي وي، په دې کې پرهیز دي. پابندي پکې دا چې ته به د یو سړي انتظار کوې، ستا به څوک نه کوي، ته به چې ته دی نه. جی 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 جی. یو پرهیز یې دا دی چې زنانه او سړی په دې کې یو شی دی. په دې کې لکه زنانه مونږ دمو، سړی دمو، لکه مثال د سړي، زنانه مثال د سړي دمو. نو په دې کې لږ اصل شی دا و چې دا پابندي غواړي پرهیز. نو دا مونږ سره د ډېر وخت نه چې زه کله سعودي عرب کوم دی نه دې خوا رالم ښه جي. نو ما یې راشه دا ناسته اوس شروع کړه، د دوکان کې کېناستم نو بیا مونږ دا دم شروع کړو. مونږ وایي د دې پابندي او پرهیز د دې اوس وخت راغی. جی جی جی. نه دا خو صدقه جاریه ده یقینا چې تاسو کوم خلکو له علاج وکړئ هغوی په دغې مونځ او دس کوي، ښه کارونه به کوي، د هغې ټول اجر او ثواب به تاسو ته در رسي. بله دا راته ووایي جي سعودي عرب کې مو څومره ټایم تېر کړی؟ هلته مې 10 کاله تېر کړي. 10 کاله تېر کړي. او ګیر چاپېره ستاسو دغه تصویرونه لګېدلي دي که زه د کیمرې په سترګې داسې خولی شم نو دغه تصویر لګېدلی داسې دې خوا بره تصویرونه لګېدلي د حاجي صاحب نو سعودي عرب ښه دا راته ووایي ډېر لرې لرې نه به خلک راځي که نه؟ ډېر لرې نه خلک راځي. په دې کې د ګجرات نه خلک راځي، انډیا نه خلک راځي، د ګواډ د بنو نه، د مړ د دې پېښور خو ټول دي د دې بنو د دغه نه د تخبې مردان ماشاءالله د ډېر لرې لرې نه خلک راځي. والله ښه کوي، مونږ خو یې نه ښه کوو، والله ښه کوي. دا غټه خبره ده چې بالکل عقیده په الله باندې ساتل پکار دي. کارساز مشکل کشا حاجت روا چې کوم دی هغه الله دی. او یو غټه خبره راته ملګرو دا وکړم چې بله ورځ یو 2 ورځې مخکې د دې کور کې الله دې پې همیشه ښادي او خوشحالي راولي. ښادي وه زه دلته راغم، امین کاکا ما سره و، هغه د چارخي چې لکه هغه زه ځان سره راوستم، ما ته یې پرېږدم دی نه دا دم به پوره کوو نو بیا به ځو. نو چې زه دلته راغم زه لږ لیټ شوی وم ځکه چې دوی وایي چې تقریبا 8 ورځو کې دننه به دوباره بیا دغه دم کوي، 3 ځل به راځئ که نه، لکه 8 ورځې پس بیا 8 ورځې پس د دې دا 3 دمونه دي نو دا 3 واړه دمونه به لکه دغه پوره کوئ. نو دوی کره خادي وه، دلته مېلمنو ورته وایي چې یاره خادي ده، هغه ورته وایي چې داسې کار دی چې په ما خادي ده خو چې د دې ملګري باندې تکلیف دی نو زما دغه تکلیف زه وایم چې دا تکلیف الله لرې کړي نو دا ډېره غټه خبره ده، زما لپاره خوشحالۍ خبره دا ده. بالکل
ما د واده په ورځ مېلمانه نه دي لیدلی صاحب. ښه جي مېلمانه اختر جاوید د ټول ناست ول ښه جي خو زه دلته ناست وم چې کوم خلک د کوم لرې لرې نه راغلي ښه جي خو به ګاډي کړي سره خو به پیسې به یې لګولي. ما ورته ویل چې تاسو خپل کار کوئ ما خپل کار ته پرېږدئ ولې چې دا مېلمانه راغلي دي زه د دې شکریا ادا کوم چې دوی راغلي دي او دوی به زه دموم په دې شکل سره چې دوی کرایانې کړي دي پیسې لګولي دي. جی بالکل بالکل. ښه دا راته ووایه جي چې د دې پرهیز څه وي پرهیز څه وي د هرکونې پرهیز حاجي صاحب بد دا چې تریو شی ترش شی تریو او وریجې او غټه غوښه به دا به نه خوري. ښه دا بعضې خلک وایي د دې لمدول او نه لمدول نو دا څه خبره نه لمدولو کې څه مسله نه راځي خو لکه مالش چې وکړي که نه مالش وکړي نو بیا به لمدی نه. ښه جي هغه تاسو کوم تیل چې ورکوئ تیل ورکړو خالي خپه غوړه کړي نو خیر د سهار د خپه وینځي بانځه ته او که لامبي نو هم دې لامبي خو یو 24 غنټو کې به نه لامبي. ښه یو وخت چې کوم ځای نه راووتو هغه 24 غنټې کې به نه لمدي. ملګرو خیش کې کلی دی نوخار ضلع ده او خیش کې یو ډېر لوی کلی دی او دلته چارسو بازار دی او چارسو بازار سره جوخ دغه چارسو چوک دی دغه چوک سره جوخ عبداللطیف کاکا دلته خپل استوګنه کې خپل یو وړوکي بیټک کې ناست دي او د خلکو خدمت دپاره الله دې دوی له ژوند ورکړي او الله دې دوی له توفیق ورکړي چې نور هم د خلکو خدمت وکړي. او ځکه د خپل ایکسپیرینس ووایم نو ملګرو تاسو ما د شیشې په حوالې سره پیژنئ زه ما خو هم ډېره دنیا کتلې ده ډېر ځایونو ته بتلی یم ډېر خلک را سره ملو شوي دي او یو خوا بل خوا ډېر وګرځېدم لکه ډاکټرانو باندې مو ګرځېدم دغه باندې مو ګرځېدم خو یقین وکئ الله ګواه دی چې ما ته د دې دم سره د دې هغه علاج سره ما ته ډېره فاقه ملو شوه. دوی ما له څه ټیبلټس راکړي وو داسې حکیمي ټیبلټس وو هغه هم ما یوز کړه د رګونو د دغه دپاره د وینې نه د کېدو دپاره رګونو چال دپاره او څه تیل یې راکړي وو چې هغه دوی خپل جوړوي. ما ورته زه خو زیتون تیل استعمالوم نو دوی راته وایي چې نه زیتون تیل به نه استعمالوئ دا زه چې کوم تیل در کوم دی کې ما هر څه اچولي دي نو دا ګرم دي نو دا به استعمالوئ. نو هغې سره دا وه چې لکه زه به د شپې به دا خپه ګرمه هم وه دغه به م وه نو هغه درد تکلیف به یې نه کولو زه چې هغه وخت را یاد کړم او دا اوسنی وخت را یاد کړم نو زه چې د الله څومره شکر ادا کړم نو هغه ډېر کم دی او یقینا د داسې خلکو موجودګي زموږ دپاره اساسه ده د دې قدر کول پکار دي. الله دې د دې په ژوند کې برکت واچوي. ډېره مننه عبداللطیف کاکا ډېره مننه ستاسو د دومره مرستې موږ سره دغه او امین کاکا ستا هم ډېره مننه ډېره مننه په لوی الله مو سپارم. انشاءالله دا ویډیو صرف ستاسو دپاره په دې غرض باندې وه چې چاته داسې تکلیف وي نو خیش کې کلی دی عبداللطیف کاکا چارسو بازار محله بټکزی او دا چارسو چوک دی دلته دې سره خوا کې محله بټکزی دی د دوی خپل قوم قبیله ده دلته دغه والا خلک دي خانداني خلک دي نو انشاءالله تاسو راځئ دې په ستاسو خدمت دپاره هر ټایم تیاري څنګه چې عبداللطیف کاکا ووایي چې دلته مېلمانه راغلي وو واده زما د زوی خو زه هغوی ته ما مېلمانه نه دي لیدلي دلته چې کوم خلک راغلي وو نو ما وایي چې دا لرې نه راغلي نو دا ډېره غټه خبره ده ډېره ښه جذبه ده. الله دې مونږ او تاسو جذبې هم داسې جوړې کړي او انشاءالله چې زمونږ منځ کې دغه مینه اتفاق خلوص او ورورولي وي نو انشاءالله ټول دردمند چې کوم دی هغوی ته به ټکور وررسي. ډېره مننه خوشحاله او باد اوسئ.